أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرا من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قرآن شریف کے رب العالمین پشپگو سورتونو کے دیو پیغمبر واقع ذکر کرے او داولی اللہ پشپگو سورتونو کے ذکر کرے دا زمون ستاسو دا فیدے دا پارا خدای ذکر کرے مستقل یو سورت خدای پاک دا اغی پیغمبر چی دا کم پیغمبر واقعا دا یو سورت نازل کرے سورت یونس او دا قرآن شریف پا اتلسو سورت آیتونو کے دا ذکر شوید کل خدای نو مغشتے دے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او کل خدای پاک پا ظنون سر کب والا یا صاحب الحوت کب والا سر خدای ذکر کردے یاد کردے اللہ کی دا واقع ذکر کردے رسول اللہ مبارک تا او حضور پاک بیا صحابو تا ذکر کرے دا قرآن شریف سا اللہ گرزولے نو یو سو عبرتو ندی چیغا دا دے وقت دا تقاضا مطابق ضروری دی کہ دا قرآن شریف دا واقع ستاسو مخ کے ذکر کم. یو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام خدای دنیا ترانے گلے او دا یو لوی بل پیغمبرو ہود علیہ السلام داغ پنوسو کرے دا علاقہ موجودہ عراق چی وطوئی اغا وقت کی دے طولو تب فارس وے دا اس چکم عراق دے دا فارس و دا دی مخکنے جب فارسی وا دا کوفہ و بصرہ اس خو عرب دی لیکن دا دوی خپل زلا جب فارسی وا حضرت ابن عباس چی دل تراغی پا حیثیت دا گورنر نو اغا عربی و دا خلق جب فارسی و نو زان لے و ترجمان نیولی وغتا بے ابو جمروی نو مخ کے دا دے خلق جب فارسی و او دا ایران چے اس کم ایران ورتا وی او یا عراق ورتا وی دا طول فارسیان جب فارسی و دا خو صحابہ رالل دے علاقی تا دے عراق تا او دیر زیاد بزرگون صحابہ رالل او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خپل دار الخلافہ دل تروڑ او دیر لوی تابعین او دا علم مرکز شو نو بیا دا دی خلق و جب دا فارسین عربی تلال نو دا یونس علیہ السلام ام پا دی علاقہ کی دی سرخوا کے لکوستی سنگ کوفہ یولوی علاقہ دا او بصرہ یولوی خار دی دا رنگی یولوی علاقہ وا اغیط بے موسیل وی دا موسیل ځان له یو لوی علاقه وه د یو خاص کلي نوم نو او نه د یو خاص ښار نوم او بیا د دې موسیل چې کوم دارالخلافه وه او مضبوط شهر او مضبوط ښار و هغې ته یې نینوا وې د نینوا د خلقو آبادي څومره وه نو قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلناه یا 100 او یزیدون د 100,000 د پاسه وه څومره وه د 100,000 د پاسه سو کو 110,000 کسانو او سو کو 120,000 کسانو سوک داغی نزیاتو کم وی خو امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ پا ترمیدی شریف کے لئے کلی دی یو روایت رونا لے دی کہ دا داغی خلق و عبادی 1,00,000 دا یونس علیہ السلام خدای پاک داغی خلق و تلے گلیو دا دی خلق و دین دا شرکو دا مشرکانو دا بوتانو عبادت پیکو او تاسو تماوی چی دارالخلافہ وا نو دارالخلافہ دا سوی لکا
د افغانستان کابل، د پاکستان اسلام آباد او د هندوستان دیلې دا دې کې د بار ملک سفیران هم پاتې کېږي، دلته بادشاهان دورې هم کوي. نو دا د پخوانه چې دارالخلافۍ دا قیمتي ځای وي او اعلی ځای وي. دغې دارالخلافې ته چې 1,20,000 کم و بیش خلک و، هغې ته الله پاک یونس علیه السلام چې دا د هود علیه السلام نوسی و، دې له ولېږه چې لاړ شه او دې خلکو ته دین وښایه. دین څه؟ د الله وحدانیت، د توحید ښکلې عقیده چې دا خلک ما یو ومني او د بوتانو عبادت دوی پرېږدي. دا یونس علیه السلام په کومه زمانه کې دغه علاقه کې تیر شوی دی؟ نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دی، وایي دا د طوایف الملوکي زمانه وه. وخت نشته چې اوس تفصیل درته وکړم. د ټولې دنیا دور هغوی په 3 قسمه تقسیموي. نو د دغې د حضور پاک نه مخکې د آدم علیه السلام نه د حضور پاک پورې علاقه زمانه 3 قسمه تقسیموي. نو د میانځ زمانې ته طوایف الملوکي وایي. زه به تاسو دومره پوه کړم چې دا د هر قوم خپل یو سردار به او ابه بادشاه و. لکه مثلا د تورنګزو خپل بادشاه او خپل سردار به، مثلا د جیلو به خپل سردار او خپل بادشاه، مثلا د میری به دلته ځان له خپل بادشاه او خپل سردار به. دقه رنګې د هر قوم به خپل سردار او ابه یو بادشاه د هغه قوم. یو بادشاه نو د علاقې چېرته لویه علاقه به وه، نو د هغې علاقې لکه نینوا پکې لویه علاقه وه موسل، نو د هغې به یو بادشاه. نور ځای په ځای به واړه باڼه. پخوا زمونږ هم داسې وه، د سوات ځان له یو بادشاه، د دیر ځان له یو بادشاه، د چترال ځان له یو بادشاه. دا زمونږ په علاقه کې و. داسې د بلوچستان کې د ځان له مستقل بادشاهانو د یو علاقې، باولپور ځان له یو ریاست او یو بادشاه، خو د هندوستان خپله غټه بادشاهي هم وه. نو حافظ ابن حجر وی دا هغه طوایف الملوکي چې ځای په ځای به د وړو کلو یو بادشاه به او غټ د غټ علاقې به جدا بادشاه. وی دا په هغه دور کې یونس علیه السلام تیر شوی دی. یعنی د عیسی علیه السلام نه 150 کاله نه واله 372 سال قبل مسیح کې تیر شوی دی. دا دغه دور نور پته یقیني نه کیږي، خو حافظ ابن حجر لیکلی دی چې د عیسی علیه السلام نه 173 سال نه چې زمانه مخکې والی، د هغه نه مخکې د عیسی علیه السلام د پیکا کېدو 150 سال پورې دې وخت کې تیر شوی دی. نور عالمان وایي چې نه، دا د دې نه مخکې تیر شوی دی. وایي ځکه چې نینوا په 699 کې یعنی لسکم 200 د عیسی علیه السلام نه مخکې دا هلاکه شوې ده د علاقه. نو چې دا هلاکه شو نو څنګه ورته دی راغلی؟ یعنی د عیسی علیه السلام نه لس کاله کم 690 سال مخکې نینوا هلاکه شوې ده. نو معلومیږي دا چې د کله راغلی دی په دې علاقه کې، دی د عیسی علیه السلام نه 241 کاله مخکې تر د 280 کاله مخکې په دې زمانه کې قبل مسیح ورته وایي دی تیر شوی دی. الله پاک یو قوم ته ولېږه، د څه دپاره یې ولېږه؟ د رد د شرک دپاره. هغې خلکو به د بوتانو عبادت کوه. ګورې اکثریت چې څومره پیغمبران الله لیږلي دي د توحید د ښکلې عقیدې دپاره یې لیږلي دي. او په دې په زمانه کې مشرکین به تېرېدل او د بوتانو عبادت به کوه، لګیا به او د خدای سره به شریکان جوړول. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لومبې راغلی دی، چا له راغلی دی؟ د مکې خلکو له د دین د دعوت دپاره، او د مکې خلکو به د هغه بوتانو عبادت کوي. بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان، په بیت الله کې دننه بوتان. نو دی ورغی هغوی له دعوت شروع کړه چې خدای ته وګورئ دا مه کوئ، الله یو دی، الله شریک نه لري. د خپلو لاسونو نه کاڼي تراشئ او سجدې ورته کوئ، په خپله خدایان جوړوئ. نو چې تا جوړ کړه نو تا له خیر کم ځای درکولی شي. هغه له خدا شکل تا جوړ کړه، هغه له خدا وجود دا پوزه سترګې تا جوړې کړې. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی کوم بت چې د ځان نه مچ نشي شاړلی نو هغه به تا له خیر او شر د کم ځای نه راکړي. خو دا خلک ګمراهان دي، دا ناپویه دي.
نو ولګید یونس علیه السلام دې قوم ته دعوت او تبلیغ شروع کړ. دقه یو تبلیغ و دغه وخت کې مرکزي تبلیغ دقه یو ادا چې الله یو دی، ګوره الله شریک نه لري. الله په شرک ډېر خفه کېږي د مارونو ګوره. او د شرک مختلف اقسام دي. څوک خدای له زوی ګوري لکه عیسایان، هغې وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او په بعضې کارونو کې شریک دی. څوک عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او په بعضې کارونو کې خدای سره شریک دی. څوک فرشتې د خدای لوڼه ګرځوي او څوک شرک فی صفات کوي. څوک وایي دوه خدایان دي، یو کار یو کوي بلبل. لیکن اکثریت دغه نه دي. اکثریت نن سبا شرک فی صفات. څه مطلب؟ د الله بعضې خاص صفتونه بندګانو له ساتي. لکه زه به تاسو یو مثال درکم. بچي ورکول د خدای صفت دی. علاج بنده کولی شي تعالی. ډاکټر هم دله علاج کوي، طبیب هم دله علاج کوي. بعضې وخت کې به دم هم در باندې څوک واچوي، بعضې وخت دعا هم دله څوک وکړي. خو داسې یقیني خبره نه ده، دا د اسبابو په تناظر کې دي. کله به ډاکټر علاج کوي، تعالی به خدای زوی درکړي. کله به ډاکټر په خپله نه کوي. کله به حکیم دله علاج کوي، تعالی به د هغه په علاج خدای زوی درکړي. کله به د هغه په خپله نه کوي. کله به مولا صاحب تعالی دعا کوي، تعویذ ساخت هم کوي. کله به د هغه په خپله نه کېږي. یعنې دا صرف اسباب دي، باقي په د اسبابو نتیجه خدای مرتب کوي. زوی خدای ورکوي، بل څوک نه. نو که ته وایې ما له خدای پلانکي نه زوی غواړم، نو دا ګناه ده، شرکي عقیده ده. د بیمارۍ نه جوړول دا د الله په لاس کې دي. ډاکټر به د علاج کوي خو جوړول ډاکټر نشي کولی. دا اسباب دي، په دې جوړوالي کې شفا به الله چوي. ګنې ډاکټر چې ناجوړه شي دی ولې ډاکټر مري؟ خو بیمار شو مړ شو که نه. نو چې بیمار شو د خپل ځان علاج نشي کولی او پر دې کولی شي. لقمان حکیم ته وګوره څومره لوی حکمت خدای ورکړی، لیکن د مرګ نه بچ نه شو. یو ډاکټر ماته وښایه، یو حکیم ماته وښایه، یو طبیب چې دی د ځان علاج وکړي او ځان نه بیماري ختمه کړي او دی دې جوړ پاتې شي. سوال نه پیدا کړي. هله سړی مري چې په ده بیماري راشي، یا وړه بیماری یا غټه یا ناګهاني یا پرته، لیکن خامخا نو دا ډاکټر علاج کوي. بس دا د ده وس دی. د له خدای په لاسو کې او په دماغو کې طاقت ورکړي د مریض مرض معلوم کړي او د دارو خاصیت تعالی درکړي. خو په دې علاج شفا دا د ده کار نه دی، دا بیا د الله کار. نو که ته وایې زه پلانکي سړي جوړ کړم، نو دم شرکي عقیده نه. وایې پلانکي راله علاج وکړو، پلانکي دم را باندې واچو. دا نه چې پلانکي به تا جوړونکي صرف رب العالمین دی، بل څوک نه. نو دغې خلقو دا شرکیات کول. یونس علیه السلام راغی، نصیحت یې ورته شروع کړو، هغې ونه منه. عقیده پرېښودل ګران کار دی. حتی کې سزاګانې یې وله ورکړل، تکلیفات یې وله ورکړل، ښه مضبوط تکلیفات، ښه مضبوطې سزاګانې. تر دې حده پورې چې بعضې علماو په واقعاتو کې لیکلي دي چې په جیل کې واچو، داسې سخت جیل کې چې تنګ کوټلي چې هغې کې سړی نه ودرېدی شي نه پکې سملاستېدی شي. اوس هم په بعضې جیلونو کې داسې کوټې شته. هغه جیل کې یې واچو، توره تیاره، نه خوراک او نه اوبه، تکه توره تیاره. تر دې حده پورې چې یو ځل د جیل چې کم داروغه دی هغه ورننوت چې د دې ګورم چې دی په کم حالت کې دی. دی خو ما په داسې جیل کې بند کړی دی، د جیل په داسې کوټه کې مې بند کړی دی، کال کوټ دی چې ورته وایي، چې په هغې کې نه رڼا شته، نه خوراک شته، نه اوبه شته. ګورم چې د ده به څه حالت چې هغه سینګ ورغی او دروازه یې کوله وکړه، بار تیاره او دننه رڼا. بره نه ووایي ښه مزېدار لاټین ویزان دی او ښه مزېداره رڼا. جام کې ورته خشته اوبه پرتې دي، میوه ورته پرته ده. هغه حیران شو، دا رڼا ده څه ده په دې توره تیاره کې؟ بار تیاره ده او دننه رڼا ده او د اوبه ده کمې او دا خوراک ده کمې. وایي هغه ذات چې کم ذات زما خالق او مالک دی، کم ذات چې د تیارې او د رڼا مالک دی. واقعي حقیقت دا دی چې د تیارې او د رڼا مالک الله دی. دا څومره رڼاګانې چې تاسو وینئ په دنیا کې، که د اوبو نه بجلي جوړېږي نو به خدای پیدا کړی، او که دا شمسی دي د شیشو نه بجلي پیدا کېږي نو دا د نور نه او نور الله پیدا کړی، او که ایټمي بجلیګر دی نو دا چې څومره د ایټم ذرات دي دا ټول د نور نه حاصل شوي. بند کا اوبه او نور بند کا
چې ناراضي ز بجلی څوک پیدا کی د دې بنیاد الله پیدا کړي وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وی د اوبو نه ما ارچا له حیات ورکړي دي جون مې د اوبو نه ورکړي دي او به خدای پیدا کړي دا غي نه به بجلی جوړ شي نور اوس په مې خدای پیدا کړي دي هغه نه بجلی جوړ شي په قبر کې خو تا سره د دنیا بجلی بني دغه د کې چې تعالی رڼا درکې او الله به دل درکې او که په قبر کې تا ته تور تیار ده او لړمانان او تا باندې ماران خطري او نکیر او منکر دي او تا ته عذابونه ملاويږي دغه وخت به یو خدای پاک تا سره وي الته کرنا غواړي د الله نه بغواړي بندې نشي درکول مالا اغه ذات دا رڼا راکړه چې کوم الله د دې رڼا خالق دی دا اوبه مالا اغه ذات راکړي چې کوم د دې اوبو خالق دی او دا خوراک مالا په دې جیل کې په دې کوټه کې په دې تنګ غار کې په دې کوټګۍ کې هغه چا راکړی دی په دې غار نما کوټګۍ کې چې کوم د رزق مالک دی خو الله کولی شي سم نشته بیبي مریم چې کله حضرت زکریا علیه السلام کوټګۍ کې په جومات کې بنده کړی و قرآن نه وایي كلما دخلها عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به زکریا علیه السلام ورننوت روزي به پرته وه او علماو لیکلي دي چې د اوړي روزي په جمع کې او د جمع په اوړي کې زکریا علیه السلام پیغمبر ورته وایي مریم انا لک هذا دا د کمې تا پسې خو ما جلنده والد چابي خو ما سره ده دا خو اوړي دی په اوړي کې خو د جمع میونی دا خو جمع دی په جمع کې خو د اوړي میونی دا د کم ځای نه دي د هغې ماشوم عقیدې ته ګوره وړه وه کوچنی ماشومه قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چاله چې غواړي بې حسابه روزي ورکوي روزي په عقل نه ده کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا عقل من سړی بی روزی به مخکې دی به پسې اوږې بی سوالونه به کوي خو خیار بی او جاهل سړی بی رزق به یې تاویږي راتاویږي دا د خدای په لاس کې ده روزی په عقل نه ده عقل به استعماله خو په عقل نه ده عقل من سړی به روزه پسې به منډې وي نه عقل سړی به بېوقوف سړی به خدای به ډېر مار ورکوي بهر کیف خبره داسې ده د مارونو او ته څه وایي وایي دا الله راکړی دی هغه سړی پوه شو هغه داروغه ستا خدای څوک دی الله ذات شریک نه لري نو روایتو کې راځي چې هغه سړی په دقه ساعت په یونس علیه السلام ایمان راوړو خو غږ یې نه شو کولی دا یارې او دا خو ټیک وایي واقعي دا بوتان خو موږ په خپلو لاسونو جوړ کړي دي مچ ځان نه څوک نشي شړلی ابه ماله څه خیر راکړي مخلوق خو ټول که انبیا دي پیغمبران که اولیاء که علما چې هر څومره دي ټول الله ته محتاج دي نو چې څوک الله ته په خپله محتاجی نو تاله به څه درکړي د اسبابو په نظر کې به خیر درکوي علما هم دې له پیدا دي چې تا ته نیغه لار وښیي خو تا جنت ته نشي رسولی ابه ته خپل انک لا تهدي من احببته جنت ته دې نشي رسولی یرات الطریق زمونږ طالبانو لار به درته ښیي نیکان خلق دی صالحین اولیاء ذکر بدر کی اغیبه لگئی ستا تسکیه دا باطن دا پارا محنت بکی خو محنت با در بانده کی لار با دا تخی نور جنت تا دینش رسول بتخ پل اخواری کے پل محنت بکے یونس علیہ السلام لگیا دی اغی قطعا نمن او بے واہ غریبا او بے واہ اب بیام لگیاو تکلیف پہ والا ورکا اب ابھیام لگیو پا پیغمبرانو بلا تکلیفات رازی رسول اللہ مبارک فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء پا دنیا کے دا ٹولونا زیاد تکلیف مصیبت دا پا پیغمبر رازی ثم الامثل فالامثل بیا جو سمر پیغمبر دا نزدی وی دا بناوی کہ دا دمر تکلیف پا دی مولا صاحب والے راغی پا پیغمبر پا ایوب علیہ السلام پا یونس علیہ السلام راغی رسول اللہ مبارک دا طائف سفر گورو سارا جسم لہو لہاں جو ہو چکا تھا ٹول وجود نوین روانے غاخ مبارکو گورپا احد کے شہید شوے دے
بیماری راشي تکلیف راشي په نیک سړي په عالم دا بنوي چې دا د خدای قهر او غضب دی دا ازمایش دی په دنیا کې درجه اوچتوي الله مرتبه اوچتوي ګناه راځي او تعالی تسلی درکوي الله پاک چې اے بنده دا پیغمبر دی په د تکلیف تیریږي پتا به هم تیریږي دا نیک سړی دی بیمار دی تا باندې دمونه اچوي په خپله ناجوړه دی پروا نشته دا ازمایش دی د دنیا تکلیفات دی دا به راځي تعالی به سوال کوي چې خدای دله بچي ورکړي په خپله به بچي نه په هغه ازمایش دی نه بی تعالی به دعا کوي تعالی به پې خدای درکوي سخت ازمایش په پیغمبر لیکن دا الله احکامات لګیا دي چلیږي خلکو به کنزل ورته کول کوه خلکو به سپکې وې وایه خلکو به راګیر که بادشاه غوندې وبه وهه جیل کې به واچو بیا به راوویسته بیا وطن نه به وشړو هغه به اسم نه بس د الله احکامات دي زه به تاسو ته رسوم دا خدای شان دی لوی دشمن د داعی چې څوک د دعوت د الله چلی د هغه غټ دشمن شیطان دی بس او شیطان د هغې خلکو په غوږونو کې باطې اچوي چې کم د شیطان ملګري دي اوس هم علماو پسې خلک لګیا دي څونه سپکې وایي نیکانو پسې خلک لګیا دي څومره سپکې وایي چې څوک د الله دعوت چلی هغې پسې لګیا دي څومره سپکې وایي دا شیطان په غوږونو کې ناست دی او پکې نخیر او باسي د کې دا چل دی او د کې دا چل دی او د کې دا چل دی او د کې دا چل دی د د زوی او د دا او دا هغه نه کوي دا خبرې به تا ته جوړوي شیطان لګیا دی چې د د دین دا خبره ته واونرې شیطان لګیا دی چې د دین په خبرو کې تا ته رکاوټ پیدا کړي نو تا ته به خپلې 50 سوړې نه ښایي او د هغه معمولي 2 غوندې یا 3 غوندې وړې غوندې غلطۍ به درته ښایي او تا به په هغه دغه کوي بې اعتماده کوي دا قانون دی صاحب فطري قانون روان دی یونس علیه السلام پسې شو هر قسمه تکلیفونه او کنزل او ملنډې او ټوقې او مسخرې او جیلونه اخره کې چې یونس علیه السلام تنګ شو الله څه حکم نه وکړ ما خو ډېر لوی دعوت وچلو ما خود غټ دعوت وچلو الله که یو کس نیم زما ملګري م دي نو خدای ما له خواله نشي راتلی یېرېږي که یو کس نیم ایمان هم په ما راوړی دی الله نو خپلو کوټونو کې غارونو کې پراته دي ما ته نږدې کېدی نشي که یو کس نیم تا یو مني بیا مله نه راځي یېرېږي الله څه وکړو پیغمبر الله ته رجوع کړله الله وی بس ته وځه اوس د دوی د عذاب وخت راغی ما ستا په ژبه دوی ته ښه نصیحت وکړ تا معجزات هر څه ورته وښودل سمیږي نه اوس نو چې نه سمیږي عذاب را روان دی نو په پلان کې ورځ باندې به عذاب راشي نو نښه به دی چې 3 ورځې مخونه به زیړي بیا به 3 ورځې مخونه تک سره شي بیا به 3 ورځې مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به په دوی عذاب راشي ته دې بس زباس خبره خلاصه شي کم اندام چې هغه کینسر ووایي نو بیا ډاکټر وی پرې کوه هغه قیمتي اندام بیا ډاکټر ته وی پرې کوه قیمتي اندام چې تار وخت صابون پې مګې قیمتي اندام چې په جمع کې ته ته جورابه تاوې قیمتي اندام چې په اوړي کې ته هغه ایسي ورته پکې ورته نیسې قیمتي اندام بیا پرې کوې به قیمتي لاس به بیا پرې کوې قیمتي ګوتې چې تا به ښکلولې به بیا پرې کوې نو چې کوم قوم کافران شي او علاج یې نه کېږي علاج هغه اندام پرې کوي چې علاج یې نه کېږي نو یونس علیه السلام یې راولېږه هغه غریب بلا علاج وکړه خو دا بې علاج او علاج نه کېده نو بیا د دې علاج څه شی دی پرې کول ختمول یونس علیه السلام ته یې ووت لا چې لار د شپې نه په دوی باندې اوریځې راغلې یو طرف نو د بل طرف او چې اوریځې راغلې هغه داسې اوریځې نه وې چې دا د یخ باد اوریځې وي لوګي و پکې چې کوم هوښیارانو پوه وو او یا پکې بعضې داسې وو چې هغه مسلمانانو خو پټ هغې ویې لکه داسې وکې وګورئ یونس علیه السلام شته او که نشته که هغه وي خو دا د خدای عذاب نه دی بده د دنیا حالات دي باد او سیلۍ او طوفان ځي راځي او که هغه د وطن نه اوتې وي نو بیا ګورئ د خدای هغه عذاب دی چې معلومات یې واغېښتل یونس نشته وتې بس چې دی ووته چې پیغمبر یو ځای موجود عذاب نه راځي
رسول الله مبارک تم الله قرآن شریف کی ویلیو فرمایلی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم چې دې اهل مکه کې ته عذاب نه راولم خو چې ته مې ته ویسې بیا به ګور تماشا کوه وګوره یونس وی کته نشته بس معلومیږي دا چې دا خدای عذاب شروع شي او بیا سو درې ورځې هم اقصې مخونه تک زیړ شو او دا چې کومې وریځې وې دا د تو وریځې وې لوګي و پکې درې ورځې مخونه سره او پوه شو اوس به څه کوو چې کوم مسلمانان و پکې چې کوم هوښیاران و پکې هغې وې داسې کوو یونس پسې منډې ووالې خدای پیدا نه کوه علیه السلام څه به کوو وې داسې کوو د یونس الله ته چغې وو مونږ ته حضرت یونس دا ویلي چې الله ته چغې ووهئ مونږ ته یې ویلي یو الله دی مونږ ته یې ویلي چې هغه نه غوښتنه وکړئ مونږ ته یې ویلي د ګناه معافي وغواړئ الله شابې راځئ چې هغه څه ویلي مونږ ته په دا دومره کلونو کې راځئ په هغې عمل کوو خلق راغونډ شو سره د بادشاه بار ووتل میدان ته او داسې ووتل چې ځان سره څاروي مو ویستل او څاروي یې د بچو نه جدا کړل بچي یې د میندو نه جدا کړل او ښځې مو ویستې او ښځو ته یې ویې دا واړه ځان نه جدا کړې یو چغې جوړې شوې الله ته داسې شور جوړ شو چې غوا او میخو ګډو چیلو بچو پسې چغې والې بچو هغې پسې چغې والې او چې دوی سره کم الکان جنکۍ ماشومانو هغې خپلو میندو پسې چغې والې او د خلقو الله ته چغې جوړې کړې او سیوې الله ته دا چغې الله ته وواله چې یا الله دا چغې وواله یا الله استغفر الله من ګناهونو بخښنه غواړم او یو بل ته ووې چې که زمونږ په یو بل حقونه معاف کړې شابه یو بل وبخې که یو بل سره هم زیاتي کړي نو هغه زیاتي یو بل نه معافي غواړئ او خدای ته څه چغې ووالې حافظ ابن حجر طبرانی کې یو حدیث ته معجم کبیر د طبرانی الله ته چغې وی یا حی حین لا حی هغه ذاته چې ته هغه وخت به هم جمدې چې بل جمدې به نه ته به هغه وخت هم جمدې چې بل جمدې به نه اسرافیل علیه السلام چې شپېلی و یرسه ختم ویا حیو اے جمدی ذاتا یحیی الموتا مړي به ته جمدي کې جون ستا په لاس کې دی ویا حیو لا اله الا انت اے جمدی ذاتا ستانه بغیر بل رب نشتا او فضیل ابن عیاض دا ګورې لوی محدث دی صوفیم دی او لوی محدث دی هغه نه منقوله ده چې څه به وي اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت خدای زمونږ ګناهونه ډېر لوی دي خدای ډېر زیات دي لویم دي او ډېرم دي وانت اعظم و اجل اوستانه لوی نه دی الله ته ډېر لوی په ذات کې هم ډېر لوی په صفاتو کې هم لوی فافعل بنا ما انت اهله خدای چې ته د کوم شي اهل هغه کار را سره وکړه ته د بخښنې اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهله خدای چې موږ د کومې ګناه اهل یو په هغې مو مه نیسه زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به پېشمني خدای ته جړل نو هغه به یو شعر وی دې طالبانو ته اکثر دا شعر ښیم جړل به پېشمني او الله ته به یې څه وی تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله ما ته خو خپله ګناه ډېره غټه ښکاري چې ما خپلې ګناه ته وکتل ډېره غټه ده ډېره لویه ګناه ده خو چې ستا عفو سره مې مخامخ کړه نو الله ستا عفو زما د ګناه نه ډېره ده بیا نو دې څه وایي فضیل ابن عیاض الله ما سره زما د ذات معامله مه کوه زه خو ګناهګار یم زما د ذات معامله خو چې کوې ما به په ګناه رانیسې چې زه د کومې ګناه اهل یم او د کوم سزا اهل یم الله هغې ته مه ګوره ته ځان ته وګوره د هغې مناسب کار وکړه ته رحمان او رحیم او غفور او کریم یې خدایه تعالی هغه وخت ژوند دی چې چله نشته خدایه ته ژوند ورکې پروردګاره د
دا چغې و دا یونس علیه السلام هم دا آوازونه کړي دي بیا وروسته او دا چغې خدای ته ووایي نو رسول الله مبارک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سبقت حدیث قدسی دی سبقت رحمتی غضبی چې وي د ما د غصې او د رحم معامله راشي نو بیا د ما رحم غالب دی دغه وخت د خدای غضب هم راغی په دې خلکو عذاب شروع شو لیکن چې دی خدای ته چغې جوړې کړې او دی وایي چې خدایه مونږ ګناهګار یو دا به وایې ښه کبر به نه کوې چې ما څه ګناه کړې ده خدایه زه دې ولې رانیولې نه 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 الله زه ګناهګار یم خدایه دا چغه به وایي الله ته الله زه ګناهګار یم خدایه ته انصاف کې خدایه ته ظلم نه کې تا په ما د دنیا احسانات کړي دي ربه لیکن ما د هغې شکر یې نه ده ادا کړی الله زه ډېر ګناهګار یم خدایه عاجزي وکړه الله ته زه ډېر ګناهګار یم خدایه تا په ما ډېر احسانات کړي دي ما ستا د احسان شکر خدایه نه دی ادا کړی خدایه هغه وخت به ته جم دی چې دا ټول به مړه وی هغه وخت به ستا رڼا یي په قبر کې چې ما سره به د دنیا رڼا الله نه یي ته وا پروردګار ته چغه راغلی عذاب دنه خدای ختمی قرآن شریف کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس دا سه کلی چې عذاب راغلی دی او هغې ایمان راوړو عذاب ته نه دی ټال شوی نه دی لر شوی ګنې د موسی علیه السلام دشمن فرعون خو چغې ووالې آمنتو برب موسی و هارون چغه والې وه خو داسې نه لکه دا چې ده د عذاب وخت کې خو هر سړی چې عذاب وي نه چغې وباسي خو داسې نه لکه دوی چې ویستله دوی چغې ښځې هم وایي ماشومان هم وایي سړي هم وایي او واړه هم وایي څاروي هم چغې وایي او بچي هم چغې وایي او یو بل نه معافی هم غوښتې که یو بل سره هم ظلم زیاتې کړی 1,00,000 څه د پاسه معافی هم الله نه غواړي او خدای ته چغې زاري استغفار هم وایي او الله معاف هم که خدایه بس تا نه بله سره نشته آی های رونو دو سیزونه دي د عذاب د پاره دو تنبیه دي دو تنبیه یو د دواړو جهانو مبارک سردار چې په دنیا کې موجود دي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دویمه تنبه استغفار دی د خدای نه بخنه نن امت په لوی جنجال کې گیر دی انفرادي ګناهونو کې مونږ ټول ګیر یو مالی ګناهونو کې مونږ ټول ګیر پراته یو اخلاقی ګناهونو کې مونږ ټول ګیر پراته یو بد اخلاقی ډېره ده د کشر مشر لحاظ کې مونږ ټول تباه یو د مشر لحاظ نشته د ګاونډي یو بل سره بد سلوکي عامه ده حرام خوري عامه ده سود خوري عامه ده یو بل پسې کندل او سپکې عامې دي د یو بل په بدو خوشحالېدل نن عام دي نن مسلمان د مسلمان وینو ته تګې ناست دی نن مسلمان د مسلمان مال ته تګې ناست دی نن مسلمان د مسلمان مال ته عزت ته تګې ناست دی نن د کافر ضرورت ختم دی د هغه د راتلو هېڅ حاجت نشته مسلمان په خپله مسلمان وجه نن کافر ته تماشې ته ناست نن مسلمان په خپله لګیا د مسلمان مال وهي کافر تماشې ته ناست کافر به نه راځي چې ستا مال به وړي او غنیمت پیدا ګرځوي نه 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 نن مسلمان په خپل لګیا د مسلمان مال وایي په مختلفو طریقو سره لګیا دی مسلمان بار ملکونو کې ناست دی او ما واورېدل چې څه فیک اکاونټونه جوړ کړي دي او خلک لګیا دی او ډالر جمع کوي ورسره او یې تاله پیسې درکوو د دنیا مال د پاک د خلق خو بالښتونو ته خلکو ډډې والي دي چې یاره داسې پیسه به څنګه پیدا شي چې زه کور کې ناست یم بالښت ته مې ډډه والي او دا ډالر یې را روانې ولې مخکې تاسو ونه لیده مضاربت هغه کاته پیسې به خلکو اخیستلې او په مضاربت ورکړو ډس چې ټولې پیسې لاړ کنګال شوی کنګال دقسې اوس مې واورېدل چې بار دنیا کې خلک ناست دي او اکاونټونه پردي کولو کړي دي او تا ته وایي دومره ډالر جمع که تاله به د ورځې دومره راځي او که بل ملګری دې پیدا کو
او ستا په واسطه هغه اکاونټ کولو کو ناغله به هم راځي او هغې په هغې کې به تالم کمیشن راځي په لکونو نه په کروڑونو ډالرې نه ملک نه بار روانې دي ملک بم کنګال شي او ستا جیب بم کنګال شي حکومت کے نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں چاہے پہ کنٹرول راولے کنٹرول والا نشتا ملک غریب شو تباہ ولی نختباکی کی بنا بار ملک تستا پیسہ روانہ دا داغوی اکاؤنٹ تا روانہ دا ڈالری روانی دی ار سڑی دان لے اکاؤنٹ کو لاوی اوی زکانا مالا با دروازی دومرا ڈالری رازی او تا تا وی شاب اکاؤنٹ کو لاو که جتا کو لاو که نو پاگئی کم داغ کمیشن اگا چه بل کو لاو که اغلم کمیشن اگا چه بل کو لاو که اغنا کمیشن گورا یو لشل وزی پس بر پس ارس بلاک کی ختم بشی او کنگال با بیاناسی دا کافر نه دا مسلمان دا مسلمان مالتناست فرضی پراپرٹی با کولو کی فرضی اس بمنی پا میدان خلق خورور پیسہ خلقو سرشتا دا نا چی نشتا کنوی دی خلقو سر پیسہ نو بیا نو لپلاتون والم نگنن دست چی اغا با غلطو خیجی لارتی بیا کاغذو نگردوا حلکا ولی ظلم کوئے او زق دی مسلمان تا من چی مسلمانا اوڑا قنوزان لگٹاو کا محنتو قنوزان لگٹاو کا در سره ډیره دا چلې نه درځي غریبانانو فقیرانو له مسکینانو لی ورکا نو د خدای ظالمه په کروڑپتیو په ایرپتیو خلکو لی ورکې جومات جوړ کا دا د خدای غضب او د خدای قهرونه را روان دي په تاسو دا را روان دي صاحب مسلمان وجني وملیدله بله ورځ ماشومان اومخله بچي ښځې ار تباه و برباد دا روان دي دا قصه دا بندېدو والا نه ده کل یو ځای کله بل ځای کله بل ځای کله بل ځای ورشه افغانستان وګوره ورشه پاکستان وګوره ورشه کشمیر وګوره ورشه یمن وګوره ورشه عراق وګوره ورشه شام وګوره ورشه د دنیا د مسلمانانو ملکونه موږ د دې د خندا شو د دې خندا چې نن زما قرآن پورې خنداګانې ټوکې کېږي د مسلمان نن بې خوند او بې غیرته بل پاتې څوک شو مونږ د دې خندا شو نن مونږ پورې کافر خاندي او بل سره چې نن د دې د پیغمبر پورې مونږ استهزاء او ټوکې وکړې او د پیغمبر حاکم جوړې کړې نن بوله قرآن را واغېسته وله پاڼې په ځمکه وغورځو او خپې مو پې د پاسه کېښودې نن مونږ د دې خندا شو های روزانه مړی دی مرګونه دي روزانه ډاکې غلاګانې دي نن بل فساد او فتنه د جوماتونو نه بیټرانې خلک پټوي او خرڅوي اوس به زه د خدای د کور څوکۍ کومه اوس به زه د الله د مال د جومات شیخ خو د الله دی زه به د الله د مال حفاظت به کوم اوس به زه د جومات د بیټرۍ څوکۍ کوم ولې د هندوستان نه د سړی هندو راځي د هغه کوي د فرانس نه عیسائی راځي هغه کوي د روس نه روسي نه د هندوستان د سړی هندو دا نه کوي دا د روس او د جاپان او د امریکې کافر نه کوي دا زما مسلمان رور کوي پیسه نشته ورسره وګټه نرشه مړه نرشه وګټه مزدوري وکړه نرشه وګټه ګوډو کچاري وکړه نرشه ټماټر خرڅ که په دې لارو کې ستا نه ښه ځوانان لګیا دي په ګاډو ټماټر خرڅوي نو ته جومات د خدای په کور ورځې او د هغې نه بیټرۍ پټوي ژوند د ټول عمر دی خدای له به نه ورځي قبر له به نه ورځي قیامت له به نه ورځي اخرت له به نه ورځي د څومره جوماتونو نه بیټرۍ پټې شوې هلکه دروغ یم که رښتیا راته وې نن دا شروع دی صاحب یو جومات هم پاتې نه دی بیټرۍ پټېږي شیشې پټېږي خو شیشې اوچتې دی هغې له ګوتې نه ورځي پکې پټېږي د جو دام رسېدلې ده خبره چې مسلمان دا به مسلمان خو نه دی مړه ده دا مسلمان نه دی چې ځان ته قرآن شریفونه کیدي او په هغې خو جو پکې راکوځي دا مسلمان دی دا کافر دی مرتد دی واجب القتل دی
دا بیټری چې خرڅ کی اسې تاسو نه تپوس کوم تاسو خو الحمدلله هوښیار او پوه خلک یې چې دا بیټری د یو سیو په چی خرڅوي هغه اخیستونکي ته پته لګي چې د غلا ده او که نه ده وایه ورته شاباس هغه ته دا سړی معلوم دی چې دا غل دی ماله روزانه راوړي هغه ته دا پته ده چې دا د غلا ده نو تی ولې هلې ته هم غلاګل شوې تا ته خو پته ده نو چې دا خو د ما کاروبار دی زنا چلوه کاروبار دی سود کوا کاروبار دی دمه چلاوه کاروبار دی کاروبار دی ته وای د خدای کور مونږ معاف نه کړ یاد وساتئ مسلمانان د خدای غضب در باندې روان دی داسې پټه نه ده خبره پاتې وګورئ پخوا د کینسر مرض څومره دی کورونا خو در باندې راغله که نه څونه یې در نه ووال څونه مونږ نه ووال څونه په کور کینولو څونه بیت الله در باندې بند کړ د هغې نه مخکې زلزلې در باندې رانهلې د هغې نه مخکې سیلابونه رانهلل دا د خدای عذابونه د خدای قهرونه دا را روان دي دا پاتې نه دي ته مه وایه چې ما د خدای د کور نه بیټري پټه کړه دلته به جومات ته سړی راشي موټرسایکل به دې پټ کړي دلته به د خدای په کور کې سپلی دلته एकदम ماشاءالله هندو مسلمان شو نو جمعات ته منځله به وته نو چې ته نو هغه سپلی هغه مسلمان وته سپلی اوچتې کا وی ولې د خدای کور ته ننوځم که نه وی دا به دننه ږدو وی دننه ولې ږدو دلته څه چل دی وی دا پټی خلکه وی څوک یې پټی تاسو ټول مسلمانان یې وی مسلمانان واپس یې سپلی ترخ کیو نه زه هغه دین کې نه داخلېږم چې زه به د خدای کور ته ځم او زه به سپلی ترخ کې نیسم ولې مسلمان به مانه غلا کوي زه همغه هندو ښیم چې غلا خو نه کوم د خپل عبادت خانې نه کوم زما دغه حال هندو د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي سیک د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي انګریز د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي او بغیرته مسلمان ته د خپل عبادت خانې نه غلا کوي ته د هغه چا نه غلا کوي چې هغه الله ته ودرېده وی الله اکبر د هغه مخ خدای ته دی او سپلی شاته پرتې دی او ته د هغه نه غلا کوې ته شرمېږې نه تا لا یا نه راځي ته یېرېږې نه چې خدای به مې راونیسي ته یېرېږې نه چې دا پیسې به رانه خدای په بله وباسي ته یېرېږې نه چې په کینسر په مره به دې ور وغورځوي ښځه بچې به دې ور وغورځوي په دشمنۍ به دې اخته کړي په غم به دې اخته کړي ولې نه یېرېږې د خدای ته ډېر کبرجن یې بهر کې زما وروڼو هغې قوم چاته چغه واله الله ته یو بل نه معافي چغې سورې الله پاک سوی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس یو کلی چغې نه دی والی ما سوا د یونس ته قوم نه هغوی الله ته چغې والې نو الله سوی قرآن شریف کې الله فرمایي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين مونږ ته هغه عذاب لرې کړه رسوایي وسخته او ټیم هم وله ورکړه عذاب تل شو ختم وریځ لاړه لوګي لاړه ټول قوم راغی مسلمانان شو بس مکمل مسلمانان بوتان یې ونیول ماتې کړل ختم علی شابه خپل پیغمبر یونس پسې ګرځي اوس یونس علیه السلام را پیدا کی بهر کې دا باقی واقع برته ان شاء الله العزیز پراتلون کی جمعه کې وې صرف یو خبره بس تاسو مخ کې کېده او دا د دې واقع د دې پورې چې څه مسلې دي ادا چې خدای اسې څوک نیسي نه خدای وتعالی اول پیغمبر راځي که پیغمبر نه د پیغمبر نه پس علما او نیکان او صالحان داعیین دا را لېږي چې خلکو ته دین وښایي دا خدای خپل حجت پوره کوي او د هغې نه پس خدای نیول کوي